ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا وكريمنا ومكرمنا ورحيمنا ومحترمنا رحمة للعالمين خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف شوق سروائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. الله جل شانه لوی سود او مهربانی په مونږ او تاسو وکړه. د بونیر په خاوره وړاندې پروګرام مدرسہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی د حضرت سے د دنیا نا د رحلت کولو نه بعد الحمدللہ تازه ورځو کې د هغې د میشن ژوندي کولو ثبوت هغه موږ او تاسو ته نصیب شو. د استاد محترم مولانا شریف صاحب زمون مخدوم مکرم دی. د دې خواهشو ماهانه د حضرت سے د مزاج مطابق دلته مجلسی ذکری او د ذکر یو حلقوی او ماته حکم کو چې تاسو به ماهانه دلته ضرور حاضری کوئ. هغې له ورځ کې دی د هغې وړاندې ورځ دومره مبارکه چې هغه د حضرت صاحب په تعزیت باندې بدل شوه او د هغې په یاد او په تذکرې باندې بدل شوه او هغه ورځ د هغې د برخوردار دلته په راتلو مبارکو باندې بدل شوه. دا ټول د قبولیت آثار دي
الله جل شانه د دې ثواب او د دې انوار دا ټول د حضرت صاحب قبر ته او روح ته نصیب کی. محترم عزیزانو، داغی مزاج هغه مزاج نبوي وو، هغه پیغمبري مزاج وو، او هغه د صحابه کرامو غوندې د دین غلامی وه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر رښتینی عاشق هستی وه. داغي شفقت و داغي مهربانی وه چې مونږ ته داسې نظر د خپل شفقت په بنا د نیکی او د دیندارۍ په نسبت مونږ ته موکو. داغي وسعت نظری یو عظیمه نښه ده چې د هر چا نه په څه نه څه مقدار کې د دین کار واخیستلی شي، او په هر چا باندې به محنت کا او خواري به یې کوله. په دې به ډېر زیات خوشحالېدل چې مونږه جمعې په شپه دومره درود شریف ووې، مونږ کورنۍ والو، مونږ د مدرسې طالبان راغونډ شو، مونږ دومره درود شریف پوره کو. هغې به یې په ډرک ډرک جړل او الله پاک باندې به یې محنت او منت او زاری د دې خبرې کوله چې دا محنت الله پاک باندې د دې امت قبول او مقبول شي، او امت دې طرف ته فکر پیدا شي چې دا حب رسول هم دی او دا حق رسول هم دی. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په امت باندې ډیر زیات حقونه دي، او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم محبت په مونږ او تاسو فرض دی. درود شریف لزور ورکئ، درود شریف زیات کئ، دا حب رسولم دی او دا حق رسولم. دا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زیاتی، او دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مونږ کوم حقونه دي هغه حقونو ادایګۍ کې به په مونږ ستاسو باندې لږ سپکاوی راځي، هغه بوج بس پکېږي. پیغمبر شان لقد جاءکم رسول من انفسکم، تاسو ته یو عظیم رسول راغلی دی ستاسو د نفسونو انسانانو نه او ستاسو د عربو نه. عزیز علیه ما عنتم، داسې عجیبه شان والا پیغمبر پړه کې ستاسو د پاره کم خوب پراته دي. قرآن پہ بیان کئی عزیز علیہ، خوب اغیل نورزی پزړه مبارک باندې داغی بوجی، تکلیف اغوی تی، غم اغوی تی. بما ما عنتم، کم مشکل چتا تی، مشکل تا تی او خفگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا خپکی، پتا د زړه نه خوږیږي. دا د پیغمبر شان د خپل امت سره په اس موقع کې پیغمبر خپل امتی نه یری، کما د رحمت موقع، کما د ورکړې موقع چې الله پاک پیغمبر لسه شی ورکي، پیغمبر خپل امت یادی، زما امت لپدې کې برخه وشي، زما امت لپدې کې حصہ وشي. کله دنیا سختۍ او د آخرت هغه سخت عذابونه او مشکلات، آفات، بلیات، پاغي کې د امت لپاره د نجات دعاګانی، د امت په غم باندې غمجن، د ټولو نه اعلی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم.
لقد جاءکم رسول من انفسکم، تاسو ته یو پیغمبر راغلی دی، رسول یو عظیم پیغمبر، عزیز علیہ داغی پڑھ باندی بوجھ دے، اغی باندی درنه دا، ما عنتم اغا خبرہ کم چی تا پا مشکل کے او تا پا پریشانے کیا چی، پریشانی ستائی، مشکل ستائی او غم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرائی. شیخ سعدی بابا ہوئی چغم دیوار امت را چوم، چغم دیوار امت را کی دارت چون تو پشتی با، چباک از موج بحران را، چباک از موج بحران را کہ باشد نوح کشتی با. چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صفت مخیط شو چې که پریشانی زما دا خو په غم کې را سره د ټولو نه زیات شریک رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نبیا سغم دے، سغم دیوار امت را، دا امت تا آبادی دیوال بچرتم نارتاویگی، دا آبادی با تر قیامت تورزی پوری قائمی، دا مدرسہ بچرتو ننڑیگی، دا خانقاہ بچرتنا مراد و ناکام نشی، دا جماعت بچرت دا سے شاڑ پاتی نشی. چغم دیوار امت را، دا مرکز دریون بچرتم دا سی شاڑ پاتی نشی، امتحان بکل کل رازی. چغم دیوار امت را، دا امت دیوال تاثر سغم دے کہ دارت چون تو پشتی با. اے خوگا حبیبا، اے خوگا پیغمبرا، چستا پشانتی مضبوط پشتی زمانگ دا دیوال پویخ پرتا. چباک از موج بحران را، چباک از موج بحران را کہ باشد نوح کشتی با. کہ دریاب و سیلابون و فتنے دا دجال ارسم را پزور کشی زمانگ تی اس باک نشتا. اے خوگا حبیبا سنگ چی دیر قہری سیلاب راغلیو، خود نوح علیہ السلام پشانتی کشتے والا و دا نوح علیہ السلام پشانتی کشتے چلون کے کس موجودو، اغا کسان ټول محفوظ و مأمون پا کشتے کی پاتی شو. دق شانتے خوگا حبیبا زمونگ تمد استانا و زمونگ تعلق تستا سرا استا زمونگ سر دیر یو غیبان مین دا. نمونگ دخپل پیغمبر نتمکو چه کار سمر پتنی رالی، کار سمر سیلابون رالو، کار سمر زمونگ خلاف سازشون کیگی. چباک از موج بحران را، دا اغی دریابونو دا چپو زما سر اس یرا نشتا چی دا نوح علیہ السلام پشانتی کشتے چلولو والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت تپارشتا دے. لقد جاکم رسول من انفسکم، تاسو لراغلے دے یو عظیم رسول من انفسکم، مبارک شایستاسو دا نفسونو ندے. عزیز علیہ، پاغ بوجھ دے او پاغ تکلیف دے او اغت غم دے او اغت در دے. ما عنتم، داغ خبری دا وجنا کم نقصان او تاوان چستا کیگی، اغا غم او در پڑس اغی تیری دعاگانی اغیستا لغواری او ربط دا اللہ سر اغیستا دا پارا ساتی. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، او خیر بستا نصیب کیگی، منزون بستا نصیب شی، مدرسے بستا نصیب شی، بچی بستا حافظان شی، بچی بستا عالمان شی، بچے بستا سلور میاشتی لگئی، دینداری او خیر بتا تا نصیب شی، او داغی لوگا او داغی شوق او داغی دا طول نزیات حرس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر. حریص علیکم، پتاسو باندی دیر حریص تیستاسو دا خیر دیر الوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
د مومنانو پشان کې رأفت والده او رحمت والده. نو صحابه کرامو نه به برداشت نشو چې نبی علیہ السلام دنیا نه لاړ. نو یو صحابي هغه کیتی باړی کوي د نبی علیہ السلام د مجلس دور آشنام نه دی، ځان له زمیدار دی، خو په نبی علیہ السلام عاشق او مین سوره دی او د نبی علیہ السلام وجود مبارک په دنیا کې هغه څومره درون محسوسي. خبر شو چې نبی علیہ السلام دنیا نه لاړ، ناغه خپل د زمیداری اسباب او آلات په ځای ارتاوي او دس په دعا کیږي، ربا زه په دې خپل سترګو وسکوما چې نبی علیہ السلام پینینم زمانه دی پکار. هغه صحابي په پټی کې وړم شو. دا د عشق سوال دی، دا د زړه د خوږو سوال دی، دا رښتینې دعا ده، دا رښتینې عاشقي ده. نو د هغې نقشه راکاږي، نازم بچشم خود کی جمالی تو دید است، نازم بچشم خود کی جمالی تو دید است، افتم بپای خود کی بکوی تو رسید است، ہزار وار بوسازنم دست خویش را، او دامنت گرفتا بسوی ام کشید است. نازم بچشم خود ز په خپل سترګو باندې ما ناز کو، ما په دې وجه ناز نه کو چې زما سترګې غټې دي، ما په دې وجه ناز نه کو چې زما سترګې ښکلې دي، ما په دې وجه ناز نه کو چې زما سترګو باندې زما نظر تیز دی او دا زما سترګې دي، ما به ناز صرف په دې وجه کو چې جمالی تو دید استو. اے خوږه حبیبه ما وپستا جمال نظارې او نندارې کولې، زه اوس په دې سترګو څه کوم؟ افتم بپای خود کې بکوی تو رسید است، زه په دې خپلو خپو پرېوتې او ما دا خپلې خپې ښکل کړې، په دې وجه نه یم خوشحاله چې دا زما خپې دي، زه صرف په دې وجه خوشحاله وم چې زما دا خپې بکوی تو رسید استو، د رسول الله کوڅې ته به یې زه رسولم. زه اوس په خپلو خپو څه کوم؟ زه خو شل ګوټ خیم د عاشق رسولو. ہزار وار بوسا زنم دست خویش را، زرواری زدی خپل لاسو لا خپلا ورکوم او دا خپل لاسونه ډیر خپلوم او دی خپل لاسونو باندې ډیر مین او عاشق یم. په دې وجه نه چې دا زما لاسونه دي، صرف په دې وجه او دامنت گرفتا بسوی ام کشید استو، هم دې لاسونو با د نبی علیہ السلام جامې ونیوې او سینه مبارک با زما د سینې سره را یوځای شوه. وس زه په خپلو لاسونو څه کوم؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم. الله صحابو ته اول وی صحابه خوش قسمت دي، اے صحابو خوشبختو تاسو له پیغمبر راغلی دی. عزیز علیه ما عنتم، تکلیف په تاسو ته، پریشانی به تاسو ته، که گمراه کېږئ تاسو به گمراه کېږئ، که دوزخ ته ځئ تاسو به دوزخ ته ځئ، خو چې خفه به څوک ډېري، عزیز علیه خفه به رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات په تاسو ډېر خفه کېږي. نن هغه مولا ډېر غوره چې مقتدیانو ته سپور استغې ډېرې وي. مولا چې د پیغمبر وارث دی او په مقتدیانو خواخوږي، مقتدیان به دا په هم کوي چې دا مولا په مونږ ړه خوږېږي، مقتدیان به دا تصوري چې دی مولا په مونږ ړه ورانېږي، ځکه دی مونږ ته په دې خبرو کې کم قار دړ کوي. دا د پلار او د مور خپل بچی ته قار دړ دی، دا د دشمن قار دړ نه دی. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، بچے بستا حافظ کیږي، بچے بستا جنت تزي، تاج بستا سر ته د قیامت په ورځ په سر کیږي، رڼا به د انور نه زیاتې. حرص او لوګی د چا ده؟ لوګی د رسول الله د وارث او د قاری صاحب ده چې د پلانی بچی حافظ شو او د پلانی بچی عالم شو. دا پیغمبري صفات دي چې دا علماء کرامو سینې ته نقل شي.
محترم عزیزانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی انما بعثت معلما، زه صرف معلم را لېږلی شوی، استاذ. پسې بل حدیث ته دی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه صرف دې له را لېږلی شویم چې په انسانیت کې ښکلي اخلاق، د ښکلو اخلاقو مالک کم او اخلاق تتمیم وکم، اخلاق تام کم، پورا اخلاق په هر انسان کې، په هر بنده کې دننه شي، د اخلاقو مجسمه شي. دا یو بل سره جوړ خوري. تعلیمي ادارې ډېرې دي، معلومات ډېر زیات دي، سپمۍ ته د ختلو دعوې شروع دي، ناشنا ناشنا اپریشنې شروع دي، ناشنا ناشنا تجربې وخت تر ورځ ښکاره کېږي، خو دا ټول هغه معلوماتو تر حده دي، خو هغه بل جوړ ورسره نشته چې دې دپاره دا علم وشي چې انسان پې د اخلاقو کمال حاصل کړي. ډاکټر شته خو د اخلاقو کمال یې نشته، انجینیر شته خو د اخلاقو کمال یې نشته، وکیل او جج شته خو د اخلاقو کمال یې نشته، پولیس او فوجي شته خو اخلاق عالیه او کامله یې نشته. یو بل علم دی چې هغې سره د اخلاقو خواري او محنت زیات دي. طالب شته نو اخلاق یې شته، عالم شته نو اخلاق یې شته، مولا شته او حافظ شته نو اخلاق یې شته، پیر صاحب او ذاکر شته نو اخلاق یې هم شته، او چې اخلاق یې نه وي نو ګیلت یې هم کېږي. هغه م علم دی، خو د هغه نه چا ګیله ونه کړه چې ګوره MBBS ډاکټر دی او کنزل کوي، ګوره انجینیر دی او کنزل کوي. د هغه نه چا ګیله ونه کړه چې ګوره دومره غټ جج دی او سار مانځله نه راځي، هېڅوک دې ګیله نه کوي. او د مدرسې په چار دیوارۍ کې لا 3 ورځې نه شوي او چې واپس کور ته لاړ شي، هلکه ګوره دا څنګه طالب دی، سار مانځه کې خو نه دا څنګه مولا دی، دی خو په خپله مونږ نه کوي. او په معاشره کې پاتې کېدی نه شي، بغیر د اخلاقو نه هغه پاتې کېدی نه شي. ښکلي اخلاق اول په مانځه نصیب کېږي. غټه پلیتي هغه بېلمازي ده، غټه بد اخلاقي هغه مونځ پرې ښودل دي. د الله مخکې چې عاجزي نه کوي دا هېڅ خوش اخلاقه نه دی، چې د مانځه پابندي نه کوي دا هېڅ اخلاق والا نه دی. د الله مخکې سر په سجود وخت ورسره نشته، عاجزي نشته، عبدیت نشته، د کې هېڅ اخلاق نشته. اخلاق د عبدیت نوم دی. یو اغراض دي، دکاندار ته دکان تربیت کوي، هلکه اخلاق ښکلي چلوه، چای وله راغواړه، ښه په اخلاقو یې کېنوه، یا تې ښه ډېرې ګټه. دا اغراض دي، دا اخلاق نه دي. زمونږ حضرت محترم صاحب رحمه الله فرمایل اخلاق څه دي؟ اخلاق دا دي چې ما ته تکلیف وي خو چې ده ته آرام وي. عزیز علیه ما عنتم، تا ته تکلیف دی نو بې آرامي ماته وي. دا صفت په انسانیت کې پیدا شي، دا انسان د دې اخلاقو والا جوړ شي. د چین MBBS او د پاکستان MBBS دواړو یو فارموله ویلې ده، دواړو یو شان سبق ویلې دی. خو هغه په چین کې هغه مار خوري، هغه لړم خوري. اقا MBBS هغه څه خوري؟ هغه د خاپیرک سوپس کی، هغه خاپیرکی خوري. او زما ستا په وطن کې چې کم مسلمان MBBS دی هغه حلال شی خوري. دا څه وجه ده؟ فارموله یو ده، سبق یو شانتي ویلی دی، هغه یو لار ورکوي. کہنا جی درود شریف والے.
نه کته په خپل تعلیم او په خپل علم باندې غرور کې چې زه یونیورسټۍ کې کوم ما علوم ویلي دي هغه ډېر عالي دي، نو هغه علومو ته د خاپیرک د سوپ نه منع کړی. که دغه علومو ته منع کړی وی نو د چین MBBS به هم منع کړی، د چین انجینیر به هم منع کړی، د چین جج به هم منع کړی. ستاسو تعلیم یو دی، هغه تعلیم هغه ولې نه منع کوي او ته ولې منع کړی؟ معنا دا چې دا د کیمسټرۍ د برکته ته نه منع شوی، دا ته د قرآن د برکته منع شوی، دا ته د قرآن عالی صفات، قرآن عالی احکام چې اسمان نه راغلی دي. ته د لور خور تمیز کې، د لور سره واده نه کې، ته د خور سره واده نه کې. اے فوجي رورا، اے پولیس رورا، نن چې ته د خپل پلار نه حلالي پیدای، دا د کیمسټرۍ او د فزیکس او د بیولوژي او سپمای ته د خطو برکت نه دی، دا د دې خوارو مدرسو برکت. محترم عزیزانو، دغه اخلاق، دغه پاکیزگی، بعثت معلما، یو خواوی چې معلم را لېږلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، نو پسې فرمایي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دې له را لېږلی چې ښکلي اخلاق په انسانیت کې تکمیل ته ورسي. زما د بیان عرض تاسو مشغولولو او حضرت ته راتلو پورې د انتظار په بنیاد باندې او دی با بیان هم کوي، بیا به ذکر مجلس هم کوي او بیا به دعا هم غواړي، بیا به د ماسپښین مونځ په شریکه کوو او دسونه هم خپل تیار ساتئ، بیا به وخت لږ وي. نو حضرت د بیان نه مخکې نعتیه کلام که کېږي، په هغې کې خپل ځان هم تیاروئ. ټول په یړ